السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، نن مې بیا یوه پټه خبره او یوه پټه مسله درته راوړې ده. د هغې شروع کولو نه مخکې که چېرته تاسو د فیملي سره وئ یا د وړو بچو سره وئ نو مهرباني وکړئ چې هینډ فری استعمال کړئ. محترم اوریدونکو، دې نه مخکې د هیڅ په باره کې موږ څه تفصیلات کړي وو، هغه ویډیو موږ په چینل باندې شیر کړي دي. که تاسو چېرته غواړئ نو هغه هم وګورئ. نن به موږ دا مسله بیانوو چې کله د ښځې حیض بند شي، مطلب چې د شرمګاه نه کومه وینه راځي هغه کله بند شي، نو بیا خاوند ته څه پکار دي چې څومره ټیم نه بعد هم بستري ورسره وکړي. نو د دې مختصر او خلاصه دا ده چې کله ښځه خپله شرمګاه ووینځي یا اودس وکړي یا غسل وکړي، هغې نه بعد ورسره هم بستري کول جایز دي. خو په دې خبره کې زمونږ او د نورو امامانو، مطلب امام ابو حنیفه رحمه الله او د نورو امامانو لږ اختلاف دی. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمه الله فرمایي چې ښځه چې کله د حیض نه پاکه شي، مطلب وینې بند شي، نو په هغې نه فوراً بعد ورسره څو پورې چې دو د طهارت نه وي طهارت نه وي کړی، مطلب غسل یې نه وي کړی، یا د غسل نه کولو په وجه سره، یعنی څه مسله وي ورته غسل نشي کولی، تیمم یې څه پورې نه وي کړی، دومره پورې ورسره جما کول دا ناجایز دي، یعنی مطلب اجازت نشته. د دې نه برخلاف چې کوم زمونږ امام صاحب دی، امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، دا هغه وایي چې په دې حیض کې لږ تفصیل دی. هغه دا ده چې زمونږ چې کوم زمونږ په نزدیک باندې د حیض چې کوم مدت دی د هغه کم سے کم 3 ورځې دي او زیات نه زیات 10 ورځې دي. نو امام صاحب فرمایي چې کومه ښځې ته چې په 10 ورځو نه مخکې حیض بند شي، د هغې تفصیل دا دی چې 10 ورځو نه مخکې کله ورته بند شو دا حیض، نو په کار دا ده چې دی غسل وکړي، هغې نه بعد ورسره خاوند جما وکړي. که چېرته غسل نه وکړي بیا څه په کار دي؟ بیا په کار دا ده چې په دې باندې څومره ټیم تیر شو. که چېرته په دې دومره ټیم تیر شوي لکه چې څومره ټیم کې یو وخت مونځ کېږي، یعنی مطلب د یو مونځ وخت پې تیر شوي، نو بیا بغیر غسله هم ورسره جما کول جایز دي. نو بهتره او خبره دا ده چې په هر حالت کې سړی څومره هغه ټیم د خپلې ښځې سره سړی هم بستري وکړي چې څو پورې مکمل پاکي حاصله کړې نه وي. بله خبره، که کومې ښځې ته په 10 ورځو نه بعد حیض بند شو، نو هغې دپاره بیا یو مونځ وخت یا غسل کول ضروري نه ده، هغې نه مخکې هم ورسره هم بستري کولی شي سړی. نو مستحب کار دا دی چې 10 ورځې نه بعد بند شي یا 10 ورځو نه مخکې بند شي، په کار دا ده چې څو پورې غسل نه وي کړی دومره پورې سړی ورسره هم بستري نه وکړي. مستحب خبره دا ده. او بل امام غزالی رحمه الله فرمایي چې دا الله تعالی په قطعي طور پر باندې چې کله په دې ګندګي کې منع کړې ده هم بستري کول، نو اوس په کار دا دی چې څومره مکمل صفایي حاصله شوې نه وي، یعنی مکمل طهارت حاصل شوی نه وي، غسل یې نه وي کړی، په کار دا ده چې هم بستري ورسره سړی نه وکړي د خپلې ښځې سره. بله یو د فایدې یو د مطلب د یو نوټ کولو والا خبره دا ده چې عقل سلیم تقاضا هم دا ده چې څو پورې غسل نه وي کړی دومره پورې سړی ورسره هم بستري نه وکړي. ولې؟ ځکه چې کله ښځې ته حیض ورځي، په ښځو ته چې کله حیض ورځي په هغې ټیم کې دو لکه غسل کول بند کی، مطلب لامبول بند کی، نو په دې ټیم کې چې څومره پورې غسل نه وي کړی، که چېرته په غسل نه مخکې ورسره سړی هم بستري کوي، نو دې نه مخکې یو مراحل راځي د جما سره رغبت کولو دپاره، یو مراحل راځي بوس و کنار کول، کیل کود ورسره کول، په دې کې بیا سړي ته لږ بدبو محسوسیږي، نو په کار دا ده چې څو پورې غسل نه وي کړی دومره پورې ورسره سړی هم بستري نه وکړي. الله دا وکړي چې تاسو په دې خبره باندې سمجاو شئ، او الله دا وکړي چې نورې داسې کمې پټې خبرې دي موږ ته خدای توفیق راکړي چې موږ یې تاسو ته بیان کړو. داسې خبرې چې ځینې خبرې خو داسې دي چې هغې په وجه سره کورونه ورانېږي، نو انشاءالله په دې چینل باندې به تاسو ته داسې مسایل بیانېږي. تاسو زموږ سره اوسئ، انشاءالله راتلونکي ویډیو دپاره انتظار وکړئ. فی الحال موږ ته اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.